د مغرب د پاره هم دا کتاب د لیکلی دی د هغو افکار د هغو د فلسفې چې کوم دغه دی هغه یې چلنج کړي دي. سیګمنډ کانټ دا چې کوم دی هغه دغه مذهبي وحی چې کوم دی الهام چې کوم دی دا د علم ذریعه نه ګڼي، وایي دا د اخلاقي او د مابعد الطبیعات د میټافیزیکس سبجیکټس دي، د دې د علم سره تعلق نشته. غلام کار دا دی چې هغه خپل نفس وساتي. غلام ته چې کوم دی د نس ور پیښه ده وی دین و دانش را غلام ارزان ده، دین اور دانش و عقل و فهم و دا غلام په ارزان خرڅوي. 200 کاله مخکې چې پر کوم ځای ولاړو د سوچ نه پر هغه ځای باندې ولاړ دی. دنیا ولاړه تر کوم ځای ورسېده د اجتهاد نه کولو له وجې څخه د انسانانو سوچ و فکر سټاټیک سو، ساکن سو، په خپل ځای جمود شکار سو. اصحاب موږ تر کوم ځای د تحقیق په دنیا کې رسولي وو. مکتب و مدرسه پر هغه ځای باندې ولاړه ده، هغه سفر کوي، بس سفر تر هغه ځای دی، تر هغه واخواته بیا نه درېږي، مزید تحقیق نشته. یعنی د دې دغه دا د یو لار ده، بس اپیتای راخیست کړي هغه بار بار ناپوهي لکه دا خو ستا لپاره ناپسوي ده. جدید تحقیق پکار دی، جدید علوم پکار دی. د عام فهم یو دغه پسته ټیکسټ سره چې د عام د اوس انسانان د ځوانان دغه استفاده وکړي. مختلفو چې کوم ماهرین اقبال دي هغه پر دې لیکچرز پر دې باندې دلته سته، نو هلته له هغه چې کوم انسان افادیه کولی شي. بسم الله الرحمن الرحیم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله مولانا العظيم. محترم محمد نبی صاحب اور محترم محمد یوسف صاحب د دې پروګرام نورو منتظمینو انتهایی مشکور یم چې یو بیا ماته دلته د حاضرین وقره کا او ځینې ګیلمن هم یم. د پروګرام مخکې ما ورته وویلې پر دې کتاب باندې تبصره کول دا ته راځي لکه سړی چې وزمري ته وتړي، او د دې کتاب له مطالعې بعد نو اوله دغه چې کومه زما په باره کې د دوی پرزوینه ده پر دغه باندې دلته لیکلي دي ماهر اقبالیات. نو تر پروګرام مخکې زه له دې ځایه د دستبردارۍ اعلان کوم چې زه ماهر اقبالیات نه یم. ما چې د اقبال دغه کتاب وکته او د اقبال چې کوم فکر دی په هغه کې چې څومره ګهرایي ده، نو زه له دې دغه څخه براعت اعلان کوم. زه یو طالب علم یم او زه د اقبال مرید یم. اقبال زما پیر دی او زه مرید یم. دغه کتاب په شروع کې به موږ د دې دغه وکړو چې د دې کتاب آغاز څه تر سوی دی. اول واره په 1924 کې اقبال یو ځای یو خطبه ورکړه، اسلام میں اجتهاد. دغه خطبه د 1924 کې پیش کړه او دا د دغه کتاب حصہ هم ده. بیا هغه خلکو دومره خوښه کړه چې له دې ځای بیا مطالبه وکړه چې دی د نثر پر دغه باندې کار وکړي او څه نور دغه هم تیار کړي. په 1925 کې د دې خطباتو تیاری د شروع کړه او په 1929 پورې په 4 کاله کې اقبال صرف 3 خطبې تیاری کړې. زه د هغو چې کوم ضخامت دی هغه مخکې درښیم چې یوه خطبه پر 2 صفحو باندې مشتمله ده. په 4 کاله کې اقبال دغه 3 خطبې تیاری کړې او په 1929 کې
مسلم اسوسییشن مدراس د هغو په فرمایش باندې په مدراس کې دغه خطبې په مدراسو حیدرآباد او په علیګړ کې د پیش کې او بیا له دغه زه په دا یو بل کال کې چې کوم دی 3 خطبې د نور بیا په حیدرآباد او په علیګړ او په مدراس کې د نور بیا دا وکړې دا 6 خطبې سوې ومه خطبه چې کومه دا چې کله د دې کتاب اکسفورډ یونیورسيټي پریس چاپاوه نو بیا هغو په فرمایش باندې دغه ومه خطبه بیا د تیاره کړه هغو ته یې واستوله هغه یې پکې شامله کړه د دې کتاب د تبصره کولو مخکې زه یو خط له راځمه چې له هغه زه به ستاسو ډېر ښه معلومات تاسو ته وسي چې د دغه کتاب په باره کې اقبال خپله څه وایي دغه یو خط دی چې علامه ډاکټر محمد اقبال رحمه الله میر سید غلام بیک نیرنګ صاحب پر نامه باندې لیکلی دی دا یو د خپل وخت نامور وکیل او د مسلم لیګ رکن و نو هغه چې وده ته کوم خط لیکلی دی د هغه په جواب کې دی اقبال ورته وایي نو اقبال ورته وایي چې زما په نیز باندې د تبلیغ اسلام کار چې کوم دی دا پر تمامو کارونو مقدم دی او بیا وایي که چیرې په هندوستان کې د مسلمانانو د سیاست مطلب محض سیاسی ازادي وي او اقتصادي خوشحالي وي او د اسلام حفاظت د دوی د سیاست مقصد نه وي نو زه دا وایم چې مسلمانان قطعا په دغه مقصد کې کامیاب کېدلی نشي تو اوس اندازه ولګوه دا په 1930 کې دا خبره کوي نن موږ یعنی تقریبا صدی دی پرکج زموږ پوزیشن هغه دی که کله خالص سیاسي ازادي لپاره د معاشي خوشحالي لپاره وایي نن موږ سیاسي ازادي پیدا کړو د معاشي خوشحالي 100 کاله بعد هم او بیا وایي دا زه چې وایم دا د موجوده د حالات د حاضره چې کوم سیاست دی وي څه نه څه چې د هغه په باره کې زه کوم معلومات لرم دغه په بنیاد باندې وایم هسې دغه خبره نه کوم بیا د کتاب په باره کې وایي هغه خود ورته لیکلي دي چې دا کتاب که موږ له دغه مسوده راواستئ موږ به ترجمه وکړو نو اقبال ورته وایي د دې کتاب ترجمه خو ناممکنه خو نه ده لیکن مشکل او انتهایی ډېر مشکل کار دی د دې ترجمه انتهایی ډېر مشکل کار دی او حقیقت خبر هم داغه دا د دې کتاب یو ترجمه سوې ده هغه هم د اقبال سره چې وخت ګرد کوم سړی تر کړی دی هغه سړی چې کوم دی ډاکټر دغه سید نذیر نیازی صاحب هم کلونو ځینې اخیستي تقریبا ډېر کلونه بعد بیا د اقبال له مرګه بعد په کلونو باندې دی پر دې باندې لګیا و دغه یوه ترجمه په اردو کې د اقبال د کتاب سوې ده نو دا خو دا کې چې کوم دی ډېر مشکل کار دی او بیا وایي چې په دغو لیکچرو کې زما په دغو خطبو کې چې کوم مخاطب زیادتر مغرب زده مسلمانان دي چې د مغرب له فلسفې څخه د هغو له علومو څخه چې کوم مسلمانان ذات متاثره دي د دې خطبو مخاطب هغه دي اور دوی دا خواهش لري چې د اسلام چې کومه فلسفه ده هغه جدید چې کومه فلسفه ده د هغه په الفاظو کې پیش کړل سي نو په دې کې ما دا کوشش کړی دی چې د اسلام فلسفه د جدید علومو په رڼا کې زه پیش کړم اوس لدې کتاب دغه معلوم سو یو خدا دی چې دغه مغرب زده چې کوم مسلمانان دي د دې مخاطب هغه خلک دي دویم مغرب خپل هم دی ځکه د دې زبان چې کوم دی د اقبال په انګریزي کې دا کتاب لیکل دی چې هغه ولې مغرب زده چې کوم خلک دي نو ښکاره خلک دي هغه د مغربي تعلیم یافته او د مغرب دپاره هم دا کتاب دی لیکلی دی د هغو افکار د هغو د فلسفې چې کوم دغه دی هغه یې چلنج کړي دي د مسلمانانو چې کوم څوک پر الله باندې یقین محکم لري نو د هغه دپاره د اقبال چې کوم د اردو د فارسي شاعري ده د عام مسلمانانو دپاره پیغام په هغه کې دی
هغه د چې کوم دی هغه د زموږ ستاسو د مسلمانانو دپاره د هغه د فارسي او د اردو چې کومه شاعري ده هغه ده. او د دې کتاب په باره کې اقبال خپله وایي وای من به طبع عصر خود گفتم دو حرف، وای ما د خپلې زمانې چې کوم انسانان دي د هغو دپاره دوه حرف ویلی دي. کرده ام بحرین اندر دو ظرف، وای دوه سمندره ما په دوو لوشو کې بند کړي دي. دوه سمندره په دوو لوشو کې مې دوه سمندره بند کړي دي. حرف پیچا پیچ و حرف نیشدار، یو چې کوم دی هغه پیچیده الفاظ یعنې د فلسفه چې کومه ده، یو سمندر مو د فلسفې په یوه ظرف کې بند کړی په نثر کې، او یو سمندر حرف نیشدار هغه حرف چې هغه نیش لري په انسان جګژي، انسان راویښوي، په انسان کې تحرک پیدا کوي، یعنی شاعري چې کومه ده یو په هغه کې بند کړی دی. وی حرف تیدار به انداز فرنگ، تی در تی پیچیده الفاظ چې کوم دي دا نثر چې کوم دي دا د فرنګ په انداز کې بیان کړی دی. ناله مستانه از تار چنگ، او د فریاد مستانه فریاد ناله او فریاد چې کوم دی د رباب د تار په ذریعه باندې یعنې د شاعري په ذریعه باندې ما هم کار کړی دی. نو وایي د څه دپاره مو دا کړي دي چې حرف پیچا پیچ و حرف نیشدار تا کنم عقل و دل مردان شکار، چې د دې په ذریعه باندې زه د انسانانو د سړیو عقل اور زړه شکار وکمه. عقل هغه خلق چې هغه فلسفه او دغه د دوی سبجیکټ وي، په کومو دغه کې چې د عقل استعمال وي، چې د فلسفې په ذریعه باندې زه د هغو شکار وکم و دین ته مایله کم. او دا بله چې کوم د شاعري مطلب مو دی هغه اهل دل چې کوم دی چې د عشق والا دي، نو هغه چې کوم دی د هغو شکار په هغه باندې وکم. نو دا اقبال د دې کتاب په باره کې د خپله وایي چې روغ سمندر مو په یو ظرف کې په یو لوښي کې بند کړی دی. نو دغه سمندر د یوې ګنټې په کلاس کې پر دې باندې بیانول او دا د کول انتهایی مشکل کار دی. د دې کتاب چې کوم خطبې دي، د دې کتاب چې کوم دی یوه خطبه چې کوم اوله ده دغه له راځو چې په دا پر اووه خطبو باندې مشتمل دی، اووه لیکچره دي. اول چې کوم دی دا knowledge and religious experience، علم اور مذهبي تجربه. یو لیکچر چې کوم دی دا د دې کتاب تر ګردو اهم حصه چې کومه ده هغه دغه لیکچر دی. او د دې چې کوم کل صفات دي د دې لیکچر هغه 20 صفات دي. 20 دغه لیکچر چې کوم دی. دویم لیکچر دی the philosophical test of the revelation of the religious experience. دغه مذهبي تجربات چې کوم دي د دې فلسفیانه ټیسټ دی، پر دغه باندې دی خبره کوي. د دې 26 یعنی 26 صفحې دي دغه دا خطبه پر 26 صفحو مشتمله ده. درېمه خطبه چې کومه ده هغه ده the conception of God and the meaning of prayer، د الله تصور اور د دعا یا د عبادت مطلب. د دې چې کوم دي دا بیا 24 صفحې دي. او څلورمه خطبه چې کومه ده the human ego, his freedom and immortality، انسانی خودی داغه ازادي یعنی قدر تقدیر اور داغه چې کوم دی immortality الابدیت یعنی لمرګ بعد چې کوم ژوند دی داغه برتبه زندگی. پنځمه خطبه د دې چې کوم دی 20 صفات تر دې خطبه. پنځمه خطبه چې کومه ده the spirit of Muslim culture، د اسلامی تهذیب روح، د دې اتلس صفات دي. او شپږمه خطبه چې کومه ده the principle of movement in the structure of Islam،
اسلام کې اجتهاد دغه خطبه چې کومه ده دا 24 صفات دي او اخري خطبه چې کومه ده از ریلیجن پاسبل آیا مذهب ممکن دی د دې چې کوم دي دا 14 صفات دي کتاب چې کوم دی تب حیران و دریان لاړ سي دا ګرد کتاب چې کوم دی دا 158 صفات دي د دې کتاب کوم څوک چې دا کتاب وګوري هغه ته درک ورکوي چې دا 158 صفات څومره اوږدې دي د دې ختمول و دې او پای ته ځان رسول څومره مشکل کار دی هر خطبه پر ځان پر ځای باندې روغ کتاب دی لکه د زرو صفو چې یو کتاب وی دا یوه خطبه دومره ده په دې کې هغه مطالب په دې باندې هغه مفهوم چې کوم دی هغه ادا کړي دي راځو د دې کتاب نوم لره د دې کتاب نوم چې کوم دی اول دغه په باره کې خو خیر دغه ترسل مشرک ټیم کم دی چې د اقبال په باره کې دغه تاریخ پیدایش او کیسې او سلسله زموږ ټیم مشهدونی نسته ان شاء الله په هغه باندې به ګر سړی خبرې نو ټیم په هغه باندې نه ځای کوم reconstruction of religious thought in Islam ډېر خلکو ته له دې څخه چې کوم د کتاب له نامه څخه بالکل داسې حیران دریان چې د برته تعمیر کوي اقبال د اسلام په سره ځکه څه کې ده چې کوم نوم یې ورکړی دی اصل کې خبره دا ده چې کوم د الفاظو له هغه سره د ناواقفیت له وجې ریکنسټرکشن خو د هغه برته تعمیر دی لیکن چې کوم ریلیجس تھاټس دی مذهبي تفکرات یعنی دا چې کوم موږ که ترجمه په اردو کې وکړو په اردو کې چې کوم سید نذیر نیازی صاحب دی هغه ترجمه کړی دا الهیات یا په انګریزي کې د دې لپاره لفظ دی تیالوجي اور الهیات هغه علم دی چې په هغه کې د الله تعالی د وجود لپاره دلایل پیش کول کېږي یعنی موږ چې کوم زموږ په زبان کې د مسلمانانو دغه لپاره لفظ استعمالوي متکلمین چې کوم دی علم کلام چې کوم دی د الله تعالی د وجود د آخرت او د وحی په باره کې چې کوم دلایل دي د هغو علم ته وایي الهیات اقبال د دغه چې کوم دی وایي دغه دلایل چې کوم دي د دغه برته تعمیر اقبال کوي چې د موجوده د عصر حاضر چې کوم علوم دي د هغه په روشني کې د ساينس او د فلسفې په روشني کې د مسلمانانو چې هغه دلایل د الله تعالی د ذات مبارک کې د هغه برته تعمیر وکي هغه په دې د دې زمانه د علم او دغه د ذهن سره ام آهنګ په داسې حالات کې پیش کی اور بیا راځو د دې کتاب پریفیس لا یعنی دباچه چې موږ ورته وایو اگر چې دا پر یوه صفحه باندې دا پریفیس چې کوم دی دا مشتمل دی لیکن دا چې 2 غنټې 3 غنټې پر دغه باندې وژغږې د دې حق ادا کولای نشي او دا انتهایی ضروري حصہ هم وي د کتاب په دې کې خپل مصنف د دې کتاب په حواله او د خپل مقاصد په باره کې خبره کوي د دې کتاب د لیکلو چې کوم مقصد هغه دغه وو چې کوم مغربي چې کوم فلسفیان دي خصوصا کانټ دا چې کوم دي سیګمنډ فرایډ او کانټ دا چې کوم دي هغه دغه مذهبي وحي چې کوم دي الهام چې کوم دي دا د علم ذریعہ نه ګڼي وای دا د اخلاقی او د ما بعد الطبيعات د میټافیزیکس سبجیکټس دي د دې د علم سره تعلق نشته ولی علم هغه دي چې کوم ته په سنسري اوبجیکټس چې کوم دي یعنی ته په حواس خمسه باندې د هغه محسوسولای سي هغه علم دی هغه د علم موضوع دی نو دا وحي چې کوم دي اخرت چې کوم دي الهام چې کوم دی وجدان چې کوم دی وای دا په سنسري اوبجیکټس باندې ثابتولای نشي نو لہذا دا وجود نه لري دا خو د اخلاقیاتو د مابعد الطبيعات موضوع کېدای شي د علم موضوع نشي کېدلی اقبال په دې کتاب کې پر دې باندې کوشش کړی دی چې دا ثابت کړي چې وحي او الهام یا دا انټیوشنز چې کوم د وجدان دا هم د علم حصہ ده
دا غتره علم دی لکه دا نور علوم او بیا د دې ثبوت ورکړی دی چې دې هم غتره ټیسټ کېدلی سي لکه دا نور علوم چې ټیسټ کېږي. نو د دغه کتاب چې کوم دیباچه ده د دې دیباچې هغه اوله فکره هر فکره ځان له دومره معنی خیزه ده چې په د اوله فقره کې اقبال وایي زلته زه ځای په ځای باندې چې کوم د اقبال هغه اصل الفاظ دي زه هغه کوټ کوم بیا د هغه تشریح و ترجمه کوم چې تاسو ته د هغه زور معلوم سي چې په دې کې څومره زور دی. اوله فکره د دې کتاب دا ده چې د قرآن is a book which emphasizes deed rather than idea. د معنا یو سمندر دی. اقبال وی قرآن هغه کتاب دی چې هغه زور پر عمل باندې ورکوي بجای د فکر یا د خیال د نظریه بجای پر عمل باندې زور ورکوي. ډیډ با مقصده عمل ته با مقصده کار ته ډیډ وی دغه خو اکشن لفظ موږ استعمالو لیکن کوم عمل چې یو مقصد وسان تل رشاته و هغه ته ډیډ وی. نو اقبال وایي چې قرآن چې کوم دی هغه پر عمل باندې زور ورکوي بجای د ایډیا څه شي دی دا د آوټکم آف اور مایندز چې کوم تخیلات او خیالات زموږ د ذهن اختراع ده و هغه ته ایډیاز وی. او قرآن کې الله تعالی وایي چې یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. یو خلکو چې ایمان راوړي دی هغه خبرې څه کوي چې هغه باندې تاسو بیا عمل نه کوي دا د الله په نیز انتهایی غضبناک چې الله غضب ته دعوت ورکوي دا خبره چې تاسو یاست عمل نه وکړئ. خیالات او تفکرات او فکر او ایډیا او نظریه خو مستل هغه په عمل کې نسته او دا ډیډ لفظ چې کوم دی په دې کې په خپل نظریه هم شامل ده ولی عمل چې ته کوې نو پر یو نظریه به کوې پر یو فکر به کوې په دې کې د ډیډ لفظ کې په عمل کې نظریه هم سته او عمل هم سته. دا خبره اقبال په دې باندې کوي چې بیا د اوس راځي د ثابتوي دغه وجدان دا ثابتوي نو په دغه کې ته دا ویلی سي چې دا کې خو هر سړی الهام خو هغه نسي محسوسولی دغه چې کوم دغه دی وجدان یو هغه ته چې کوم دغه کشي نو هغه خو د هر سړي د وس کار نه دی. نو دی وایي چې دا ضروري هم نه ده د هر سړي دپاره. قرآن هم دا وایي قرآن د عمل کتاب دی و عمل ته زیات فوکس کوي و دغه ته فوکس نه کوي. دویمه خبره اقبال کوي چې یواره خو له سره څخه د هر انسان د وس کار نه دی چې دا ریلیجس ایکسپیرینس یا اینر ایکسپیرینس د وجدان دی محسوسه کی دا د هر انسان کې له سره دا صلاحیت نسته چې دغه واردات باطن دی چې کوم دی چې هغه د ایمان او د یقین بنیاد دی دا هغه رنګه په خپل تجربه کې راولي لکه څنګه چې د زندگی نور احوال دی په خپل زندگی کې راولي دا د هر سړي دپاره ممکنه نه ده. دویمه خبره چې کومه ده چې دا دور حاضر چې کوم انسان دی هغه چې کوم دی د هغو شیانو د محسوسو شیانو هغه عادت اختیار کړی دی هغه شیان چې کوم دی هغه ته توجه کوي چې هغه دی محسوسولی سي. یعنی اقبال هغه ته وایي هیبټ آف کنکریټ تھاټ چې کوم دی دا دغه دی مختصوي دی نو لهذا پر دغه باندې دا په الهام باندې په وجدان باندې هغه نور یقین نه کوي او په دې کې د شک او د التباس واقعي هم په دې کې گنجائش شته ځکه چې کوم دی اقبال په اول سر کې ول چې دا د هر سړي لپاره ضروري نه دی. او اقبال اوس راځي د مسلمانانو چې کومه هیسټري ده په دې فیلډ کې پر هغه باندې خبره کوي وایي the more genuine school of Sufism have no doubt done good work in shaping and directing the evolution of religious experience in Islam. وایي د مسلمانانو د اول دور چې کوم تصوف بې له شکه په دغه کار کې انتهایی بهترینه کار کړی دی د مسلمانانو د راهنمایي دپاره
د دې وجدان او د دې الهام د دغه په باره کې چې کوم د مسلمانانو د اول دور چې کوم هغه اصلي تصوف و حقیقي تصوف و او زموږ صوفیا و هغه بهترینه کار کړی دی لیکن but their later day representatives owing to ignorance of the modern mind have become absolutely incapable of receiving any fresh inspiration from modern thought and experience. लेकिन هغه بعد چې کوم دغه تصوف نمایندګانو هغه لدې وجه چې هغه د ماډرن مایند چې کوم د حسر از د وخت چې بیا کوم انسانانو د هغو چې کوم د دوی صحیح علم واغو ته نو او دغه وخت د علوم څخه دوی پات رااله نو دوی بالکل د دې کې صلاحیت پات نسو چې دغه تصوف دوی په هغه طریقه و خپل دور ته بیا پیش کی لکه څنګه چې دوی پیشرو چې کوم هغه پیش کړی وو هغه وجه داوا چې د حاضر علوم څخه د دوی بے خبرتیا وا او د دوی د دور چې کوم انسان د هغه دماغو د هغه فکر او هغه د دوی خبرتیا وا په هغه کې دا صلاحیت بیا پات نسو چې بیا دوی په هغه طریقه باندې پیش کړي لکه د نور چې مخکې پیش کړی وو they are perpetuating method which were created for generation possessing a culture out differing in important respects from our own. وی دغه چې کوم د دوی د بعد کې نمایندګانو د تصوف ښه دوی په هغه طریقه باندې دغه تصوف پیشاوه چې هغه مکمل طور پر دغه زموږ له ماحوله زموږ له کلچره څخه هغه مکمل طور پر مختلف دا د هغو خلکو دپاره وو په سلونو کالو مخکې چې د هغو کوم تهذیب و د هغو چې کوم ماحول و د هغو چې کومه ذهني سطحه وه دغه وخت چې کوم علوم و د هغو مطابق پیش کړل سوي وو هغه دوی د دې دور د خلکو دپاره پیشاوه نو دا د دې خلکو دپاره هغه ترا قابل قبول نه و ما د هغه یو جاپاني کهاوت را په یاد سو یو جاپاني کهاوت دی و یو لوند سړی و په یو چا کې ونښته نو را روان و بل سړي سره ونښته ټکراو سو نو هغه ورته ویل ړوند دی ول ده ورته ویل هو زه خو به ړوند یم ته خو نه وې ړوند ته ولې پکې راونښتې نو دا سړي بیا دغه وکړي یو چراغ یې واخیستی و دا ړنده ته په لاس ورکړه وایي ته دا چراغ ونیسه در سره نو کله چې ته روان یې په تیاره کې نو ته خو نه وینې بل څوک به دا چراغ ویني په تا کې به نه نښلي نو دی را روان و دا چراغ یې نیولی یو وخت کې بیا څوک ورسره ونښته نو ده بیا ورته وویل چې ړوند خو به نه یې نو هغه ویل یا نه یم ړوند خو ته په تیاره کې را روان یم هغه ویل خو دا چراغ دی ما نیولی دی هغه ویل بادشاه دا ستا چراغ وختي لا مړه سوی دی دې تیل چې کوم دی هغه ختم سوي دي د اصل چراغ په لاس کې نیولی دی دی ورونه نسته نو اقبال دلته وایي چې هغه زموږ چې کوم د تصوف اسلافو چې کوم چراغ یې و دغو خلکو ته ورکړه نو هغو بیا د دې چراغ هغه دغه د خپل دور سره دغه ونه کړه هغه چراغ کله د دې ناکاره سوی د را روان دور دپاره خو دوی هغه ترا نیولی و هغه ترا یې اخیستی چې شاید چې اوس هم هغه ترا رڼیا کوي او له دې بعد اقبال په دې دپاچه کې د قرآن مجید د یو آیت حواله ورکوي وما خلقكم وبعثكم الا كنفس واحده الله تعالی وایي ستاسو پیدایش د تمام انسانیت او د هغو برته راپورته کېدل پر ورځ د آخرت باندې وایي دا داسې دی لکه یو نفس چې راپورته کوي یا پیدا کوي د دې پیدایش او برته راپورته کول دا ترا دي لکه یو انسان چې راپورته کوي او پیدا کوي اقبال و دغه آیت ته اشاره کوي وایي له دغه آیته زه دا معلومه شي چې کوم د ژوند دلته وحدت په دا آیات کې موجود دی وایي له دې زه دا معلومه شي که چیرې دغه تجربه یا دغه منهج دغه طریقه په زندګي کې راسي نو دا به د انساني فکر د اعتبار سره چې یو داسې منهج تیار کړل سي دا امکان سته چې یو داسې طریقه یا داسې منهج تیار کړل سي
چې هغه خو جسمانی اعتبار سره ډیر شدت نه وي پکښې، لیکن د نفسیاتي اعتبار سره د ماډرن مایند چې کوم دی و هغه ته هم قبولي، د موجوده چې کوم ذهن دی چې کوم علوم دی هغو ته هم قابل قبول وي او په هغه کې ډېر بدني دغه نه وي. دا امکان شته چې دا تر یو دغه تیار سي. نو وایي تر څو پورې چې هغه تیاره شي دغه مطالبه چې د اسلام فلسفه الهیات د اسلام هغه د موجوده ساينس په ژبه باندې پیش کړل سي، دا مطالبه چې کومه ده دا بالکل فطري ده. نو دی وی ما په دغه خطباتو کې کوشش دا کړی دی چې د اسلام چې کومه فلسفه ده دا د موجوده ساينس په زبان کې زه پیش کم چې دا موجوده دوره چې کوم انسانان دي هغه لا دې څخه مستفید سي. او بیا د دې تاریخ بیانوي چې دا خطبات ما کله پر د دې دغه څه وسو څرنګه ما تیار کړې. اقبال وایي in these lectures which were undertaken at the request of the Madras Muslim Association and delivered at Madras Hyderabad and Aligarh. وایي دغه خطبات چې ما دا پیش کړي د مدراس مسلم اسوسییشن په دغه کې لکه مخکې چې ما ویلې او په حیدرآباد او په علیګړ او په مدراس کې ما دا پیش کړي. I have tried to meet even though partially this urgent demand by attempting to reconstruct Muslim religious philosophy with due regard of the philosophical tradition of Islam, the more recent development in the various domain of human knowledge. وای په دغه کې ما دا کوشش کړی دی چې دغه د اسلام چې کومه فلسفي ده اگر چې هغه جزوي طور پر هي صحیح دا داوا نه کوي چې ما مکمله پیش کړی و جزوي طور پر صحیح، لیکن ما کوشش کړی دی چې دغه د اسلام تیولوژي د الهیات دي دا چې د مسلمانانو چې کومه فلسفیانه چې کوم روایات دي هغه هم په نظر کې شي دي او موجوده چې د انسانانو د علوم کوم دایره د هغه هم په خیال کې شي دي. ما کوشش کړی دی چې دغه زه پیش کړم او دا بیا وایي چې دا بهترینه موقع هم ده د دغه کار دپاره. ولی دغه د دلیل وایي and the present moment is quite favorable for such an undertaking. وای دغه قسم یو ذمہداری اخستل دغه تر خطبات پیشول په دې دور کې انتهایی مناسب وخت هم دی. ولی دی وای classical physics has learned to criticize its own foundation. وای چې کوم قدیم طبیعیات دی فزیکس دی هغه پر خپلو بنیادو باندې تنقید کول شروع کړل. یعنی تاسو ته معلوم د اقبال اشاره کوي هغه د آینسټاین و تیوري اف ریلیټیویټي ته، یعنی 200 کاله مخکې چې کوم نیوټن کوم لا اف موشنز یا لا اف ګریویټیشنل چې کوم دغه یونیورس ګریویټیشن پیش کړی وو 200 کاله دغه تیوري د نیوټن چې کوم وا دا پر ګرد دنیا باندې راج کاوه او د چا چیلنج کړی نه و. په دغه 21وې صدۍ په شروع کې آینسټاین یو نامي یو ساینسدان دغه تیوري چې کومه دا چیلنج کا او هغه ته دا دغه نیوټن هلته دا وایي چې کوم د ټایم اور سپیس دغه چې کوم دغه پیش کړی وو چې د موشن په دوران کې ټایم کانسټنټ وي، په ټایم کې هیڅ تبدیلي نه راځي. نو دلته چې کوم دی دغه د ټایم اینډ سپیس چې کومه د تیوري و دا آینسټاین چې کومه ده هغه چیلنج کړه او آینسټاین ورته وویلې دا تیوري پیش کړه چې کله یو شی چې کوم دی هغه د لایټ چې کوم رفتار دی پر دغه باندې سفر کوي نو د هغه چې کوم بیا وخت دی د هغه سړي دپاره وخت او کوم سړی چې د باندې د هغه نظاره کوي د دغه وخت دواړه یو نه وي. د هغه وخت کم دغه یي چې کوم سړی د روشني په دغه باندې سفر کوي په مقابله کې دغه سړي چې هغه د باندې ناست وي. او دویم چې کوم دی دغه د ټایم ډایلیشن وایي او دغه چې کوم شی د لایټ په دغه باندې ټریول کوي سفر کوي
د هغه لمبایي چې کوم ده هغه هم هغه سړي ته کمه معلومیږي چې ورته ګوري له د باندې څخه نو او د هغه تره ماس چې کوم دی هغه هم زیات وي نو مکمل طور پر د نیوټنین چې کوم دغه و هغه له بیخه آینسټاین وکشه د هغه چې کوم بیسز و یعنی دا ثابته شو دی په دغه دور کې چې کوم کلاسیکل فزیکس دی خپل پر خپل بنیاد باندې تیشه راواخیستله خپل بنیادونه له جوړه وکشل چې کوم 200 کاله دغه ساینس په دې باندې نازېده ساینس خپل دغه بنیادونه ختم کړه نو دا وی موقع ده چې موږ دغه خپل فلسفه ده چې هغه دوی ته پیش کو یعنی دوی اوس په خپل په دفاعي انداز دي 200 کاله مخکې چې کوم دغه پیش کړی دغه خپل دوی له بیخ وکشه او دویم دا وی as a result of this criticism دغه تنقید چې د کلاسیکل فزیکس پر خپل دغه بنیادو باندې کوي دغه په نتیجه کې چې کوم دی the kind of materialism which is originally necessitated is rapidly disappearing وای کوم قسم مادیت چې تو لازم ګڼلی وو دغه چې مادیت چې کوم وو چې هغه شی چې کوم دی هغه وجود لري چې هغه مادي وي نو وای دغه قسم مادیت چې کوم دی هغه په تیزی سره لمنځه روان دی وځي نو دغه مادیت خو د انسان په مخ کې تر ګردو غټ خنډ چې کوم شی ته محسوسولی نه سي نو هغه وجود له سره نه لري لکه مخکې چې ما خبره وکړه نو اقبال اوس دلته چې کوم دی بیا په اخر کې یوه پیشنګویي کوي اقبال وایي and the day is not far off وی هغه ورځ لرې نه ده when religion and science may discover hitherto unsuspected mutual harmonies وی هغه ورځ لرې نه ده چې ساينس اور مذهب چې کوم دی په خپل اپس کې به هغه امهانګي پیدا کی چې بالکل به سره یو سي فلحال خو موږ ته د دې دغه معلومه شي نه لیکن په مستقبل کې دا بالکل ممکنه ده چې ساينس اور دغه چې کوم دی دا به بالکل یو د بل سره آهنګ سي او دا بالکل ممکنه نه بلکې دا ډېر باندې پر دې باندې په 10 کال کې ثابت هم سوله ولی د دې وشاته بنیاد دا دی چې ساينس د الله تعالی د قوانینو علم دی ساينس خو په ذات خود شي نه دی انسان د الله تعالی دغه قوانین چې د کائنات د کوم قوانینو ته چلېږي دغه د قوانینو د دریافت نوم ساينس دی نو دا خو د الله تعالی د قوانینو دریافت دی نو شی خو د ایجاد کړی نه دی هغه چې بیا ته په دغه کې راوړې نو بیا شیان ایجاد دی ساينس خو دغه قوانینو نوم دی نو دا د الله تعالی جوړ شوی دی د کائنات اور مذهب چې کوم دی ریلیجن چې کوم دی دا د الله تعالی احکام دي قرآن د الله تعالی یعنی دا د الله تعالی احکام دي د الله تعالی الفاظ دي نو د دواړو چې کوم دی هغه د خالق یو دی قرآن هم د هغه ذات له طرفه دی او دا کائنات چې چا جوړ کړي دي هغه اصول هم د هغه دی نو سوال نشي پیدا کېدلی چې دغه په مابین کې دا اختلاف راسي ساينس او مذهب زلبیل نه دي څومره چې ساينس پر مخ ځي د غومره په مذهب چې کوم دی دین چې کوم دی د هغه حقانیت به ثابته شي اقبال دغه پیشنګویي کړې ده تر ډېره حده پورې ما دلته موقع نشته ټایم نشته چې زه دغلته مثالونه بیان کړم ډېر مثالونه دي چې دلته سړی بیانولی شي او دا را روان دی انشاءالله پر مخ باندې او بیا اقبال وایي بیا اقبال د خپلې عاجزي اظهار کوي وایي it must however be remembered وایي دا په ذهن کې ساتل پکار دی that there is no such thing as finality in philosophical thinking چې د فلسفیانه تفکراتو کې په خیالاتو کې فاینل یو شی نشته حتمی شی نشته چې بس چا دغه نظریه پیش کړه حتمی ده نو زه چې کوم نظریات او خیالات پیښوم دا زه دعوه نه کوم چې دا حتمی دي as knowledge advances and fresh avenues of thought are opened چې څنګه علم پر مخ ځي او د علومو نوي لارې خلاصېږي and probably
sound view than those set forth in these lectures are possible. نو چې څنګه دغه علم پر مخزي او د علم چې کوم دي نوري نوي دروازې خلاص شي ممکنه ده چې داسې خیالات چې هغه ما په دغه لیکچر کې پیش کړي تر هغه ښه خیالات ممکن دي چې هغه راسي او په آخر کې مسلمان امت ته دا نصیحت او وصیت کوي our duty is carefully to watch the progress of human thought زموږ کار دا دی چې د انساني فکر چې کوم دی هغه موږ په انتهایی په غور سره پر هغه باندې خپل نظر کښېږدو چې کوم خیالات نوي په دنیا کې پیښیږي باید دا دی چې هغه زموږ په نظر کې وي and to maintain the independent critical attitude toward it او بیا پر هغه باندې یو آزادانه تنقید موږ برقرار وساتو چې زموږ په ذهن کې دغه جدید چې کوم خیالات راځي پیښیږي هغه زموږ په علم کې لیکن د افسوس خبره دا ده چې موږ مسلمانانو پر هغه باندې بالکل یو عمل هم په اصل کال کې تر هغه مخکې نو او له هغه بعد هم چې کوم دی پر دې باندې یو عمل هم نه دی سوی جدید خیالات خپل چې کوم زموږ خیالات کوم چې خپل زموږ ورثه ده هغه زموږ لاس اخیسته دي هغه باندې سر نه خلاصو چیرې چې د دنیا جدید علوم دي تفکر خیالات دي او د هغو باندې موږ بیا نقد کوو او بیا په هغو باندې دغه کوو تحقیق بالکل د مسلمانانو په معاشره کې بالکل ناپید سو او اقبال هم بل ځای وایي یو ځای بیا دغه کوي مخته راځي زه پر هغه باندې دی وایي چې کوم دی د مسلمانانو چې کوم کار دی وی هغه دا معلوم شی چې کوم دی پر هغه باندې لګیا دی د هغه برته ناپوهي یعنی نوی علم نوی تصور نوی فکر دا نسته او دا وجم دا ده چې اقبال وی دین و دانش را غلام ارزان دهد تا بدن را زنده دارد جان دهد غلام کار دا دی چې هغه خپل نس وساتي و غلام ته چې کوم دی د نس ورپېښه ده وی دین و دانش را غلام ارزان دهد دین اور دانش و عقل و فهم و دا غلام په ارزان خرڅوي تا بدن را زنده دارد د بدن د جسم ژوندي دپاره خپله روح خرڅوي ظالم حالانکې بدن ختمه شي بدن چې کوم دی هغه چمجانو خوراک دی دغه بدن دی ساتي کومه روح چې کومه ده چې هغه ابدیت لري چې د هغه مرګ نسته هغه به وي همیشه دغه روح خرڅوي د دغه بدن د ساتلو لپاره نو مسلمان غلام دی هر ځای غلام دی د غلامۍ پر ده باندې دور دی ځکه چې تحقیق په دغو کې له علم سره د یو شغف نسته او د هغه رنګه بیا راځو پر دې خو موږ خبره وکړه چې په دې کې کوم دغه دي چې کوم خطبات دي پر هغو باندې موږ خبره وکړه بیا راځو د دې دغه اول چپټر له زما لپاره ممکنه نه ده ما درته وویل د کتاب ما دغه بیان کړه چې اقبال وایي دا دوه سمندره دي په دوه لوښي کې ما بند کړي دي نو زه له منتظمینو څخه دا خواست کوم که چیرې دوی دا ته راوکړي چې کم از کم د دې دپاره لس چې کوم دی دا تره دا تره پروګرام په کار دی چې له دې بعد بیا موږ هره خطبه کښېږدو دلته پر هغه باندې بیا موږ تبصره وکړو نو که چیرې بیا د دوی سره دا ممکنه وه نو انشاءالله زما لپاره به هم دغسې زه به ورته وترلسم د دې به مطالعه وکړم په دې به سر باندې خلاص کړو سره بیا به پر دې وغږږو ما مخکې خبره وکړه د اولې دغه دا سوچ چې د دې کتاب تر ګردو غټه اهم دغه چې کوم دغه یوه ده نو په دې کې ما راته وویل امانویل کانټ چې کوم و هغه دا دغه پېښه کړه چې کوم څه معلوم دی هغه په کار دی چې هغه محسوس هم سي که محسوسولی نه سي نو هغه معدوم دی هغه بیا معلوم نه دی هغه بیا وجود نه لري اور بیا دا خبر وکړه چې مذهب چې کوم دی د علم سبجیکټ نه دی دا د اخلاقیاتو او د مابعد الطبیعاتو سبجیکټ دی د فرایډ په باره کې ما خبر وکړه اقبال وسره ولیاله د دغو خلکو جواب کوي په دغه خطبه کې دی دا وایي چې کوم دغه دی دغه ریلیجس ایکسپیرینس نوم دی هغه ته ورکوي چې دا هم د علم چې کوم دی دا یو حصه ده دا هغه تر علم دی لکه دا نور علم
اوس د دوی دغه اقبال چیلنج کوي پر دغه باندې دی خبره کوي. تر دغه مخکې به یواره خبره وکړو د انساني شعور باندې، نو بیا موږ په دغه باندې د ریلیجس ایکسپیرینس باندې یا انر ایکسپیرینس چې دی په دغه باندې بیا زموږ سره خلاصه دی سي. ماډرن چې کوم سایکالوجي ده د انساني شعور په باره کې هغه وایي چې د انساني شعور دوی حصې دي، یو اکټیو اینډ دی یو پیسیو اینډ دی. اکټیو اینډ چې کوم دی هغه ته موږ عقل وایو، انټلیکټ چې کوم موږ ورته وایو عقل دی. په دې کې چې کوم دی انسان فکر کوي، غور کوي، کوم شیان چې باندې دی فکر کوي، تحقیق کوي، غور کوي، دغه په باره کې دی تشکیک کوي، د شک کې دی مبتلا وي، د هغه بیا دی تحقیق کوي. دا د انسان په اکټیو اینډ کې چې کوم دی دا شیان دي. دویم پیسیو اینډ چې کوم دی د انساني شعور غا ودغه ته موږ وایو انټیوشن، او موږ په اردو په دغه کې موږ ورته وجدان وایو. ودغه ته وجدان وایي، انټیوشن وایي. دا پیسیو اینډ چې کوم دی او دا ریسیور دی. په دې کې هغه شیان پراته دي چې په هغه کې انسان بالکل نه شک لري نه شوبه لري، بالکل دغه په باره کې د یقین کامل لري. دغه شیان د انسان په دغه پیسیو اینډ کې چې کوم دی دا راځي، او دا ریسیور دی. په دغه کې دی په خپل اختیار دلته نه داخلي، دا له بالا څخه راځي چې الهام ورته وایي. او دا الله تعالی په قرآن مجید کې وایي فالهمها فجورها وتقواها. ودغه انسان ته موږ الهام وکړ، تمام انسانیت شي، تمام انسان تر پیدایش مخکې موږ دوی ته الهام کړی. یعنی یو قسم په موجوده دغه کې موږ اصطلاح کې موږ وایو یو قسم سافټویر دی، دا دلته کې انسټال کړی دی. صرف په انسانانو کې هم نه دی، په حیوانانو کې هم شته. دغه په اقبال دلته یو ځای بیا جواب ورکوي د دغه په باره کې، و یو مرغه ده، یو پرنده په زرونو کیلومتر چې کوم دی هغه سفر کوي له یوه ځایه چې بیا کله شفټېږي د موسم د مطابق بل ځای ته په زرونو کیلومتر بالکل په یو داسې لار باندې چې هغه ټریک لیست وي، یو لار نسته، یو منزل نسته، یو نیویګیشن سیسټم ورسره نسته، ټیک لغه ځایه زه را روان سي، په دې ځایه راسي د خپل وطن نه برته خپلې ځالې له ځان راورسي. وایي دا څه شي دی؟ دا عقل دی که دا وجدان دی؟ دوی دا دغه انټیوشن دی، دا دغه الهام دی. قرآن مجید کې الله تعالی وایي چې ما د شهد و مکې په باره کې هم دا وایي چې ما دغه ته بي چې کوم ده وایي دغه ته زه وحي وکړم، بیا دوی ځي دغه راټولوي، د ګلانو رس راټولوي او بیا له هغه څه شات جوړوي. نو دا الهام چې کوم دی دا د انسان د شعور په دغه حصه کې وي، او دا رسیور وي، دا له هغه ده چې کوم دی دغه دی رسیو کوي. که دغه د انسان په سمج کې راسي، اوس د اقبال چې کومه فلسفه ده دی بیانوي دلته د ریلیجس ایکسپیرینس چې کوم دی، مذهبي چې کوم تجربات دي چې دی د علم سورس بولي، نو دا د انسان په سمج کې راتللی سي. اقبال وایي بیا چې کوم دی دغه اقبال دغه انټیوشن یا وجدان د نفسیاتي وسیله علم ثابت کولو کوشش کړی دی چې دا هم د علم وسیله ده. او بیا د اقبال تر ګورو د په دې باندې نور خلکو کار کړی دی، ویلیام جیمز کار کړی دی په دغه باندې، دغه ریلیجس ایکسپیرینس باندې هغه کتاب لیکلی دی. په دې کې د اقبال تر ګردو غټ دغه چې کوم دی ویلیام جیمز او دا نور چې کوم دی هغه هم مذهبي خلکو، عیسایانو، پریکټیکل کرسچنز وو، لیکن د هغو چې یو خدا و چې په خپل مذهب باندې کېدای سي دغه تره دغه نه درلوده لکه اقبال چې لري. دویمه خبره دا ده هغه منیپولیټډ ریلیجنز دي، انسانانو په هغه کې دغه کړی دی، مداخلت کړی دی، هغه تر صحیح ثابت نه دي. د اقبال تر ګردو غټه خوش قسمتي دا ده چې یو دی پر خپل قرآن باندې انتهایی عبور لري، له قرآن څخه دی استدلال دلته په خپل دغه کې کوي. او د اقبال تر ګردو په دغه فیلډ کې اجتهاد دغه خبره ده چې دا نور فلسفرو چې کوم دی هغه نه دی کړی. هغه دغه خبره ده چې اقبال د دغه ریلیجس ایکسپیرینس چې کوم دی د هغه اساس دا زه خو بیا دا نور فلسفیان دا وایي چې د دې ویریفیکیشن وکړه د دې تجرباتو. اقبال وایي چې دغه ریلیجس ایکسپیرینس او دا نور چې کوم ایکسپیرینس دی د ساینس او د نور علومو د دې معیار یو رنګ ته نشي ښوولی. دا وی د دې ویریفیکیشن نشي کېدلی
لیکن جسټیفیکیشن یې کېدلی سي د ریلیجس ایکسپیرینس د ویریفیکیشن ولې دا د احساس نوم دی ریلیجس ایکسپیرینس چې کوم دی دا احساس دی او دا نور چې کوم دی هغه ته دغه کولی سي نو ځکه د دې ته ویریفیکیشن نسي کولی جسټیفیکیشن یې کولی سي د دې جواز ثابتولی سي د دې ټیسټ بیا دی پر دوه طریقه باندې کوي یو دی انټلیکچوال ټیسټ یعنی که ته دا غواړې چې دغه الهام ودته سوی دی دکې زموږ صوفیانو ته کله بیا د مخته راځي چې زموږ صوفیا چې کوم دي دغه چې کوم دي دغه چې مراقبه کوي دا دغه کوي بیا هغو ته دغه لینک جوړ سي او بیا هغو ته بیا دغه کږي او یو انبیاو ته کږي بیا دغه فرق هم کوي چې د انبیاو د الهام او د صوفیاو د الهام په مابین کې څه فرق وي دا هم بیا دی بیانوي نو اقبال دا وایي چې د دې چې کوم دی ته دوه قسمه بیا ټیسټ هم کولی سي یو انټلیکچوال ټیسټ دی یعنی ته د دې دا معلومولی سي چې دغه کې کومې خبرې دا سړی کوي په دې کې دانشمندي څو ده عقلمندي څو ده څومره د عقل او د دغه مطابق خبرې دي په دې کې څومره دغه شته دویم ټیسټ چې کوم دی هغه د دې چې کوم دی هغه پریګماټیک ټیسټ دی چې په دې کې افادیت څو دی په دې کې د انسانیانو دپاره فایده څو ده اوس په دغه دوه ټیسټ باندې ته وګوره د نبي صلی الله علیه و وسلم چې کوم د انټیوشن دی کوم الهام ودته سوی د قرآن چې راوړی دی نو تر هغه مخکې د عربو چې کومه معاشره وه ته هغه تاریخ زموږ په نظر کې دی کله چې نبي صلی الله علیه وسلم بیا راغله دغه وحی راوړي د عربو تمام دغه چې کوم دی تاریخ بدل سو هغه عرب چې خپله د نن یو ریاست په ګرد زندګي دوی نه جوړ کړی د یو قوانین مطابق دوی زندگی نه کوله لیکن نبی صلی الله علیه وسلم چې دغه وحی راوړي دغه بیا د تمام دنیا باندې د دوی امامان جوړ سو په سلونو کالو د هغو د دوی حکمراني وه او بیا و انسانانو ته بیا دوی د دنیا مختلف علومو چې کوم دی دا د دوی وارثان و هغو ته ورشول دغه فوایدو چې بیا کله هغه راوړه نو اقبال وایي په دغو دوو طریقو سره د دغه ټیسټ کېدلی سي او بیا اقبال وایي دغه چې کوم دغه دی د دې د مذهبي تجربات چې کوم دي د دې چې کوم دي د دې چې پنځه دغه ته بیان کړي دي چې یو خداوي دغه صوفیانه تجربات یا د الهام چې کوم دی دا د پنځه مشاهدات دي اقبال وی یو دا وی چې دا بالکل فوري وي داسې نه وي چې دا ډېر ټایم اخلي په هغه کې دی په دغه چې صوفي په دغه کې ولاړ سي نو دا بالکل فوري وي اچانک وي او بالکل مختصر دغه ډیوریشن هم وي نو ځکه چې کوم دی د دې ډایرکټ په دغه دوران کې دی له ربه څخه دغه تر علم حاصلوي لکه یو نور علوم چې سړی حاصلوي لیکن دا بالکل فوري وي اچانک وي د ده په خپل اختیار کې نه وي چې اوس دی ځي ځان تیار کړه د دغه لپاره دی تیار دی ودته دی ځي الهام حاصلوي وي دا بالکل فوري وي اچانک وي او زغر د بیا ختمه شي او شارټ پیریډ وي دویم وي د دې تجزیه چې کومه دا ناممکنه ده ولې په دې کې چې د فاعل او د مفعول چې کوم دغه دی دې کې ختم سي په دې کې فاعل چې کوم دی د دې سامنه چې کومه ده له یو داسې ذات یکتا سره ده چې هغه بالکل له ده څخه باهر دی یعنی د رب العالمین سره ده دغه وي سامنه وي په دغه دوران کې نو په دغه دوران کې د ده خپل حیثیت چې کوم دی هغه بالکل سپریس سي د ده خپل حیثیت چې کوم دی د روب له وجې د هغه ذات د روب له وجې د خپل حیثیت چې کوم دی په هغه کې بالکل دباو سي دب سي د خپل حیثیت پکې ورک سي نو ځکه د دې تجزیه چې کومه ده د دې د احساس کولی سي ودته د دې احساس وي او درېیمه چې کوم دی د دې ابلاغ ناممکنه دی هغه له دغه وجې چې په ده باندې هغه وخت دومره روب وي دومره دغه وي چې دی محسوسولی سي او دغه د دې نسي کولی دویمه څلورمه خبره وي دا بالکل فور شارټ پیریډ وي انتهایي د کم وخت دپاره وي او پر ده باندې انتهایي لوی اثر اچوي اخري کې دی وایي د صوفي او د نبي چې کومه تجزیه ده چې بیا کله دوی له هغه څخه د ریلیجس اکسپیرینس څخه د الهام له دغه څخه پر واپس پر عامه سطح باندې راسي نو دوی د نبي او د صوفي بیا فرق دا وي
چې نبی چې کله واپس په خپل عام حالت لراسي نو هغه چې کوم دی د انسانیت دپاره انتهایی د غټو غټو نتایج د دغه الهام چې کوم دی پر انسانیت باندې د هغه نتایج مرتب کړي صوفي خو د ده تجربه ته ذاته پورې ده د ده پر ذات باندې خو اثر وکړي دی ورب ته ورنځي سي د رب معرفت و ده ته حاصل سي لیکن په معاشره کې د دې دی د هغه ترا نسي کولی لیکن نبی چې کله راسي نو نبی چې کوم دی هغه د انسانیت لپاره یو زیات دغه راوړي او د دې ثبوت په قرآن باندې اقبال خو د هغه حواله نه ده ورکړي ما په دغه باندې چې وکړه الحمدلله تر یو حده پورې الله تعالی موږ ته دغه راکړی دی چې قرآن کې یو څه نه څه دغه لرو نو له قرآن زما ته هغه دلیل فراهم سو چې دی وایي چې دا کې د فاعل چې کوم دی هغه بالکل دب سي د فاعل اصلیت د هغه ذات په مقابله کې دا تراوي چې دی هغه دغه په یاد نسي ساتلی قرآن مجید کې د دې دلیل موجود دی قرآن مجید کې الله تعالی او نبی صلی الله علیه وسلم ته ولا تحرك لسانك ولا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه ثم إن علينا بيانه دا هغه ثبوت دی چې کله دلته دی وایي چې دا دغه د فاعل اصلیت په دوران کې سوي چې کله به نبی صلی الله علیه وسلم ته وحی کېدلې نبی صلی الله علیه وسلم هغه دستي وسر دغه کاوه تلاوت به کاوه بیان به کاوه چې دلته محفوظ کی چې راځه پاتې نسی نو هغه فاعل ته دا احساس وي چې دا زیات نسم ساتلی نو نبی صلی الله علیه وسلم به هم دغه کاوه چې زغر به ورسره ویلم الله تعالی په دې آیاتو کې الله تعالی منع کړی دی ولا تحرك به لسانك ته په د خپل ژبه ته تیز حرکت مور کو د قرآن د یادېدو دپاره لتعجل به چې په تیزی سره ته دا ووایې چې ته په یاد وساتې نو دی وایي ان علینا جمعه دا وتا ته در یادول زموږ ذمواري ده له تا ویرېږي نه د صوفي زه خو هغه دی دغه راز پر ده باندې اثرات وي لیکن دی بل چاته بیانولی نسي نو نبي صلی الله علیه وسلم باندې بم حالت دغه تراو او د وحی په باره کې حضرت عائشہ رضی الله عنها چې کوم دغه دی چې د نبی صلی الله علیه وسلم حیثیت به څه تراسو چې کله به وحی الهام ورته کېده نو داسې به سو چې ووش د خولې به پر رایلوي لکه غر چې د پر دغه باندې کښېږدي یوه دا وایي چې زما د ده زنګون زما پر زنګون باندې پروت لکه دا چې وحی الهام ودته کېده لکه زما باندې داسې سو لکه زما پر دا زنګانه باندې چې غر را کښېږدي دونې ما بوج د دې محسوساوه نو په دغه کې له هغه زم دا ثبوت شته او دغه آیات هم د دغه ثبوت دی نو اقبال وایي چې دغه نبي چې بیا کم دی بیا چې قوم ته راسي نو د قوم دپاره انتهایي فایدمن او د ده چې کوم هغه الهام یې هغه کږي او دی په دغه کې هم وایي په د فارسي د ده یو شعر دی در شبستان حرا خلوت گزید وی رسول الله صلی الله علیه وسلم د حرا په تور شپه کې خلوت الته اختیار کړ ولاړ د هرات ته په هغه تور شپه کې الته چې کوم خلوت وکړ نو بیا قوم و آیین و حکومت آفرید بیا چې رالی او صوفي چې راسي بس هغه د خپل ځان دغه احساسات محدود وي لیکن دی وایي چې دغه هرات ته ولاړ نبي صلی الله علیه وسلم له هرات په واپسي دپاره قوم راوړه آیین یې راوړه اور حکومت یې راوړه لږه ځان چې را واپس سو یو قوم یې جوړ کړ یو ملت یې جوړ کړ هغه ته یو آیین ورکړ او بیا یو حکومت د هغه آیین مطابق جوړ کړ دغه د نبي او د صوفي فرق وي چې کله له الهام د نبي واپس راسي د قوم دپاره دغه راوړي بیا دا خبره چې دی ټیسټ کولی سي که نه سي دا خبره ما وکړله په دې باندې او اقبال بیا په دغه کې وایي د قرآن دغه بیانوي په دغه چپټر کې یو ځای اقبال وایي the main purpose of the Quran is to awake in man the higher consciousness of his manifold relation with God and the universe. اوس دا زموږ له ذهنه څخه د ذهن په یوه خانه کې د مسلمانانو دا نه راځي اقبال وایي د دې قرآن یو غټ مقصد دا دی چې هغه په انسان کې ډیولپ کی په انسان کې پیدا کی دغه شعور نه د های سطح د های لیول شعور په انسان کې پیدا کی چې په دغه کائنات سره او د الله سره د تعلق څه دی او اقبال
دغه چې کوم دغه د یوناني فلسفه باندې تنقید هم کوي، هغه وایي د دوی دغه چې کوم دی هغه صرف انسان ډسکس کوي، او ځکه دا نور چې کوم دی په د کائناتو کې چې کوم چرین پرین په دغو کې دغه نه ډسکس کوي، نو د دوی فلسفه چې کومه ده پر هغه باندې دغه کوي چې الله تعالی بیا د دلیل پیښوي چې الله تعالی په قرآن کې ویل کوم آیت چې ما په شروع کړی چې الله تعالی موږ ته وایي چې تاسو غور او فکر وکړئ په اسمانونو کې په مځکه کې او دا شیان کې غور او فکر وکړئ. د آیت اولم د ورکړي چې د اسمانونو د ځمکو پیدایش ما ده کې نو تماشې دپاره نه دی کړی، په دې کې د انسان دپاره ډېرې نشانیانې دي د الله او د الله د قدرت او د الله نشانیانې په دې کې شي دي. نو اقبال وایي چې الله تعالی موږ ته وایي چې تاسو د کائناتو کې دغه وکړئ، سوچ او فکر او غور وکړئ. او بیا په دغه کې په دغه باب کې دا مسلم چې کوم فلسفرز دي پر هغه باندې هم اقبال تنقید کوي چې د مسلمانانو دغه فلسفه چې کومه ده هغه په اول سر کې دغه څخه د یوناني فلسفې څخه انتهایی متاثر وو، او هغه خو دا فایده وکړه چې د مسلم فلسفرز ذهن یې وسیع کړه، لیکن یو نقصان یې دا وکړه چې دوی له قرآن څخه بېغمه کړه او غافل کړل. چې کوم هغه مسلم فلسفیان دي ذهني وسعت خو په دې کې پیدا سو، لیکن د یوناني فلسفې له وجې څخه دوی له قرآن څخه چې کوم دی هغه غافل سو، له قرآن څخه دوی استدلال نه وو. نو دوی د قرآن یو مین مقصد دغه دی چې په دې کې دغه شعور په هاي درجه پیدا کړي چې د الله او د کائنات سره د تعلق سوي. او په دغه کې بل ځای دی بیا وایي چې دغه د قرآن انتهایی اهم خبره دی کوي چې دغه قرآن چې کوم دی، زه ګورم چې دا ما چیرې دلته دغه کړی وو، او بله دی دا په دغه چپټر کې دی په آخر کې دا خبره کوي it is for man. الله تعالی دی وایي it is for man، دا د انسان باندې دی to shape and mold the world according to his ends and purposes. اقبال دا د انسان ذمہواری ده چې دغه دنیا د خپلو مقاصدو مطابق و دا تشکیل کی. انسان یو مقصد دغه ده چې دا دنیا د خپلو مقاصد مطابق دغه دنیا دا تشکیل کی. in this process of progressive change، وای په دغه عمل کې چې کله دی دا دنیا د خپلو مقاصدو مطابق دی تشکیلوي، وای په دغه کې God become a co-worker، الله تعالی د معاون جوړ سي، الله تعالی د مدد کوي، مددگار جوړ سي. چې کله دا دنیا د خپل مقاصدو لپاره دی تعمیروي نو الله تعالی د مددگار سي، لیکن شرط پکې دا وي provided men take the initiative. شرط دا دی چې د دې آغاز د دې انیشیټیو ابتدا به انسان کوي. چې کله انسان د دې کار ابتدا وکړي الله تعالی ورسره بیا معاون و مددګاری، دا کې مؤمن کوي نو الله ورسره مدد کوي، کې کافر کوي الله په دغه کار کې مدد ورسره کوي. چې دا کومې په دې دنیا کې کومه ایجادات سوي دي، کوم دغه چې سوي دي، نو د هغه خدای الله تعالی بندگان دي، نو هغه چې دغه دنیا ز کم کار اخسي د الله تعالی مدد د دوی شامل حال دي. موږ مسلمانانو د دغه دنیا باندې بالکل سترګې پټې کړې دي، دا د خپل مقاصدو د مطابق استعمالول، بلکې موږ دا وایو چې دا دنیا ګرځي د مسلمان د پاره دنه. نو دا دنیا نو ذکر زموږ حالت هم دا دی چې انتهایی موږ د چپ زموږ حالت دی، انتهایی د غلامۍ حالت، ابتری حالت موږ په دا دنیا کې ترو. نو دا اقبال وایي که چیرې چې دا انسان، او بیا د آیت حواله م ورکوي ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، چې الله تعالی د یو قوم حالت نه بدلی تر هغه پورې چې د خپل حالت خپل د بدلیدو کوشش ونه کړي. نو دغه په دغه کې دغه ورکوي. نو اقبال وایي چې یو قوم د خپل دغه حالت بدلیدو کوشش کوي الله تعالی ورسره مدد کوي. او قرآن کې ان تنصر الله ينصركم، که چیرې تاسو د الله مدد کوي الله تعالی ستاسو مدد کوي. نو دغه په آخري کې دغه اقبال دغه کوي. او له دغه سره اقبال خپله خبره ختمومه چې اقبال د اجتهاد په باره کې وایي چې مسلمانانو چې کله اجتهاد پرېښو د مسلمانانو سوچ چې کوم دی هغه سټیټیک سو،
یعنی هغه ودرېده، هغه منجمد سو پر یو ځای باندې ودرېده. 800 کاله مخکې چې پر کوم ځای ولاړ د ده سوچ نه پر هغه ځای باندې ولاړ دی. دنیا ولاړه تر کوم ځای ورسېده؟ د اجتهاد نه کولو له وجې څخه د انسانانو سوچ و فکر سټاټیک سو، ساکن سو، په خپل ځای جمود شکار سو. یو اجتهاد دی، یو دغه اوس چې موږ کومه خبره پرته وکړله چې الهیات دی. اجتهاد د مسلمانانو ته چې په خپله زمانه کې کوم مسایل پیښیږي د قرآن او د حدیثو او د خپل د اسلافو د علم په رڼا کې د هغه حل رایستل دې ته اجتهاد وایي. او تیالوجي چې کومه ده هغه د الله تعالی او د خپل دین حقانیت ثابتولو لپاره چې کوم دلایل دي هغه پیښول او هغه ته تیالوجي الهیات وایي. په هغه کې مسلمانان چې کوم دي پاتې راله ودرېده، یو کار پر مخ ونکړه، او په اجتهاد کې هم چې کوم دي دوی ودرېده، په هغه کې کار نه کو، سوچ سټاټیک سو. اور اقبال وایي په یو اردو شعر کې وایي اس راہ میں مقام بے محل ہے پوشیدہ قرار میں اجل ہے. وی په دغه لار کې چې کوم دی هغه منزل چې کوم دی هغه بے محل دی، منزل نسته، مسلسل سفر دی، مسلسل سفر دی. په دې دنیا کې منزل نسته، مسلسل به سفر کوي. که ودرېدې قرار میں اجل ہے، که کومه روز ودرېدې هغه روز مړ سوې. نو موږ له 500 کالو مسلمان مړ دی. د دې مثال دا تر لکه په فضا کې چې ته سفر کوې، چې کله ته په فضا کې جهاز ودرېدې په هغه روز باندې راینسو برته به راځي دغه مځکې له کوم ځای چې د پرواز کړی دی. مسلسل سفر چې کوم دی په فضا کې بحاله ساتي، چې کوم روز ودرېدې په هغه روز رایله دی. د هغه رنګ دا انساني اجتهاد، د انساني تحقیق چې دا مسلسل و دی باندې په دې باندې شروع وي، په دې باندې به کار کوي چې کله پر دغه کې دی ودرېده په هغه روز د اجل دی، په هغه روز باندې د مرګ دی. نو مسلمان 200 کالو څخه موږ مړي پراته یو په دغه دنیا کې، زموږ اصلیت د مړ دی. او د هغه رنګ اقبال بل ځای وایي ساحل افتاده گفت گرچه بس زیستم هیچ نه معلوم شد که من چیستم. د دغه خبرې ته اقبال اشاره کوي، وایي یو لوی پروت ساحل وویلې، د سمندر چې کومه غاړه ده، وایي هغه وویلې ګرچه بسې زیستم، اگر چې کلونه مو وسو چې ژوند کوم پر دغه مځکه باندې، دلته پروت یم، هیڅ نه معلوم شد که من چیستم. هیڅ راته معلومه نه سوه، افسوس چې یم څوک، مقام مه څه شي دی، یه په خپل ځان بې خبره یم، په زرونو کال مو وسو دلته پروت یم. وی موج ز خود رفته تیز خرامید گفت، وی لا خوا یو صفا په بالکل په جوش او په دغه کې چې کومه خرامه را روانه وه، په مستی کې را روانه یو صفا. ور یو خواته دومره لوی ساحل دی، یو خواته یو موج دی، یو صفا ده، لا خوا را روانه و په مستی کې ویلې هستم اگر میروم گر نروم نیستم. یما چې روان یما، نو چې روان یم نو ژوندی یمه، چې کله ودرېدم ختم سوم. او موجو دا ساحل ته دا وویلې چې ته ځکه ستا حیثیت نسته چې ته ولاړ یې پر ځای باندې پروت یې، انسانان له تا نه وېرېږي، راځي په تا کې د هلته پکنیکونه مناوي، پکې درخیزي، د هلته کیمپونه جوړوي، له تا څوک نه وېرېږي، ولې ته په خپل ځای پروت یې. زه یوه صفه یمه، روان یمه، ژوند دی په ما کې، له ما څخه خلک زغلي راځه منډه وهي، له تا نه وېرېږي. وجه دا ده چې ته دلته بې حسه پروت یې، ستا په تا کې ژوند نسته. نو زه روان یم، نو ژوندی یمه، کله چې ودرېدم مړ یمه. نو قرار چې کوم دی په قرار مې اجل ہے. نو اقبال وایي چې دغه زموږ چې کومه ده دغه دی، موږ دغه ولاړ یو، زموږ دغه اجتهاد او دا بله خوا موږ پرې عشق ده. او له دغه یوه حواله بله ورکوم، خپله خبره ختمومه. اقبال وایي سبوی خانقهان خالی از می، زموږ چې کوم خانقاه ده د صوفیزم د موجوده دور چې دی، پر دغه باندې هم اقبال دلته تنقید کوي. او زموږ چې کوم مکتب و مدرسه ده د علم چې کوم زموږ دغه دی، پر دغه دواړو شعبو باندې اقبال دلته تنقید کوي. اقبال وایي سبوی خانقاهان خالی از می، د زموږ چې دغه خانقاه دي د تصوف چې زموږ شعبه ده،
د دغه چې کومه پیاله ده په هغه کې شراب نسته. پیالې خو ګرځي خالي پیالې و خلکو ته ورکوي، هېڅ چې وایه خیم پر غاړې پورته کې شی نسته پکې، خالي پیاله ده پر غاړې پورته کې چې کوم هغه شرابو د معرفت ښه د الله د معرفت شراب په دې کې نسته، پیاله یې خالي ده. د زموږ د موجوده تصوف ښه کند مکتب راه طے کرده را طے. سبحان الله، دومره عجبه خبره ده. وای مکتب څه کار کوي، زموږ مدرسه څه کار کوي، وای کومه لار چې زموږ اسلاف موږ ته ناپ کړې ده، پر کومه لار چې کوم تر کوم مقام هغه رسېدلي دي، دوی هغه باندې را روان دي، هغه ناپوهي. بابا دا خو ستا دپاره ناپ شوي دي، پر دغه څه دپاره روان یې. جدید تحقیق وکړه، نور پر مخ ولاړ شه. تر دغه مقامه خو زموږ اسلاف 900 کاله مخکې تر دغه ځایه پورې راغلي وو، ته تر اوسه پورې پر هغه باندې روان یې. پر هغه لار له دې ځایه را روان شي، تر هغه ورسېږي، برته بیا پر هغه باندې ودرېږي، بیا دا بل را روان شي، په دا بله سبۍ کې تر هغه مقام ولاړ شي، بیا پر هغه ودرېږي. چې کوم اسلاف موږ تر کوم ځای د تحقیق په دنیا کې رسولي وو، مکتب و مدرسه پر هغه ځای باندې ولاړه ده، هغه سفر کوي، بس سفر یې تر هغه ځای دی، تر هغه واخواته بیا نه درېږي، مزید تحقیق نشته. یعنې د دې دغه دا یو لار ده، بس پیتای راخیست کړي، هغه بار بار ناپوهي. لکه دا خو ستا لپاره ناپ شوي ده. جدید تحقیق پکار دی، جدید علوم پکار دی. او خپله خبره ختمومه، اقبال وایي دعوه کوي اوس په دې دغه کې، وایي طلسم علم حاضر را شکستم. وایي ما د موجوده علم چې کوم جادو دی هغه ما مات که په دغه خپله دغه تحقیق په شاعري و په دغه باندې. ربودم دانه و دانش و دامش گرستم. او ما هغه دانه چې تر دا جال باندې کم شیطان او د مغربي دغه چې کم عشق او د مسلمانانو د شکار کولو لپاره هغه دانه مو هم لږ ځای کې زه ښیونه، او هغه جال مو هم چې کوم دی هغه پرې کوي. په هغه کې که چیرې مسلمانان زما د دغه شاعري او زما د دغه نثر د مطالعه وکړي، نو هغه کې ما د هغو دغه جال هم په پښو وړی دی، پرې کړی مو دی، او چې کومه دانه یې ودته عشق هغه دانه مو هم لږ ځای کې ختم کړې ده. مسلمانانو بیا د دوی په جادو کې پسا ونسي که چیرې دوی له ما سره تعلق جوړ کړي. وای خدا داند که مانند ابراهیم، وای خدای ته معلومه ده، خدای ښه په خبر دی، د ابراهیم په مثال باندې بنار او چې بې پروا نشستم. لکه ابراهیم چې الله تعالی، لکه نمرود چې ابراهیم په اور کې واچاوه، الله تعالی دوی د موجوده مغربي علوم چې کوم دي دا وایي دا زما دپاره دغه ترا دي. لکه ابراهیم چې الله تعالی په اور کې نمرود واچو، زه په دغه اور کې دغه ترا په څنګه دغه کې بې پروا په دغه اور کې پروت یم. یعنې زه دلته راغلی ما، دا زما دپاره اور د مغربي علوم، داسې یم لکه په سکروټو کې چې پروت یم. او بل ځای هم دی په دغه کې وایي عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں. د دغه موجوده دانش چې کوم عذاب دی، علم و حکمت د دغه چې کوم عذاب دی، هغه زه باخبره یم که میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل، چې په دغه اور کې زه د خلیل علیه الصلاة والسلام په دغه کې زه اچولی یم، نو زه هم په دغه اور کې د ابراهیم خلیل الله په شان کې په دغه کې پروت یم. نو دغه د اقبال دغه چې ستاسو مخکې ما بیان کړ، نو که چیرې بیا له موږ سره ټایم انشاءالله وختن په وختن په دې باندې موږ نور خبر کوو. یو دوه سمپل اسانه کوېشنز دي، ساده. یو دا دی چې کوم چې موږ دغه فکر دا ستا هغه اول کوم ته خبر وکړي چې دا مغرب زده انسانانو دپاره مسلمانانو دپاره دا دغه جوړ شوی دی. نو سوال دا دی چې آیا دغه مغرب زده خلکو له دا کتاب څخه یو څه زده کړه کړې ده او که دغه پر تر شوي دي، مطلب دغه یو اثر ښکاره شوی دی پر سوسایټي او پر دغه باندې. که ته چې وایې روغ اصل کال یې اوسو، نو په د اصل کال کې آیا دغه مقصد تر کومه ځایه حاصل شوی دی؟ یو خو دغه کوچنی سوال دی. بل سوال دا دی چې ګوره دا لکه ته چې وایې یو خو په د ژبه کې دی، د انګریزي په ژبه کې دی، او دویم دا دی دا یو څه ډیفیکلټ او مشکله په دغه کې اصطلاحات دي، او دا هر اصطلاح لکه ته چې وایې د هر جمله په خپل ځای باندې یو کتاب حیثیت لري. نو آیا د دغه یا ترجمه خو ته یو سړي کړې ده، نو آیا د دغه یو تشریح یا د دغه یو د عام فهم یو دغه پسته ټیکسټ شته چې د عام د اوس انسانان د ځوانان دغه استفاده وکړي، نو دغه یو دوه دغه د کچیر دغه سوال جواب. بالکل صحیح خبره ده. اوله خبره خو دا اقبال خپله شکایت کوي که نه، زنخل ما نبي صلی الله علیه وسلم ته شکایت د فارسي په دغه کې کوي چې وایي دغه زما قوم چې دی زنخل ما خورمان خوردند،
وایي زما د خورما له درخت زما دغه قوم خورما نه خوري. نو حقیقت خبره ده اقبال د فلسفې څخه چې د خلکو چې کوم ته افادیت دی هغه خاص دي کړی دی، خو نه معلومېږي چې داسې واقعي چې کوم دغه شعر و شاعري چې کومه ده دا خو دی هغه تره مشکل هم نه ده، او دا د هغو مسلمانانو دپاره چې هغه په خدای مین دي د اهل دل دي، نو هغه څه فایده نه ده اخیست کې هغه خلکو نه دی ویلی. نو څه خبر چې زما په خیال سره دا د دې دور کتاب قصر نه دی، د دې زموږ د خلکو دې باندې چې کوم هغه د مغربي خلک دي نو د هغو کې په دې کې ډېر غټ دغه دي. زموږ مسلمانانو ماته نه معلومېږي، اقبال هم شکایت کوي او دغه په حواله باندې موږ ته معلومېږي چې د اقبال د شاعري چې کوم دی له هغه خلکو فایده نه ده اخیست کی دغه فکر زه به څو دغه دوی واخلي، نو خلک مطالعه نه کوي. زما دغه دا نه دی خیال چې پوره به هغه فایده ځینې اخیستل سوي. دویمه خبره دا ده چې واقعي د مشکل کتاب دی، دغه داسې دغه خو نسته، خپله انتهایي دغه غواړي او په هغه کې بیا دغه دا دی چې هلته سړی به فایده ځینې اخیستلی. اقبال ما درته وویل ما ته اقبال چې ما د دغه کتاب مطالعه شروع کړه وسیع دغه ما مطالعه کړې ده د فارسي او د اردو چې کومه د شاعري ده، هلته هم د علم هغه دغه معلومېږي ګیرایي، لیکن دلته چې ما دی وکته چې زما خو دا خیال و چې اقبال چې کوم دی هغه دغه چې کوم دغه علوم دي چې موږ دا د آرټس ورته وایي یا موږ دغه د دې لپاره په اردو کې کوم دغه علوم ورته وایو چې موږ خو دا خیال و چې اقبال دغه دی. اقبال خو په ساینسو په طبیعاتو سوشل ساینسز چې کوم دي، زما تر اوسه دا خیال و چې اقبال د سوشل ساینسزو چې کوم دی هغه ماهر دی، لیکن په دې کتاب کې چې ما وکته چې دی په یعنی په مختلفو ساینسدانانو باندې چې کوم دی تنقید کوي د هغو پر دغه باندې چې یعنی یو سړی د نیوټن او د اینسټاین دغه پر افکارو باندې او د نور پر دغه باندې هم دغه چې کوم دی هغه د تنقید کوي، یعنی په بیولوژي باندې هغه چې کوم دغه دی پر هغه باندې تنقید کوي، په فلسفه باندې دا خو د فیلډو یعنی د اقبال دغه دومره وسیع دی چې ما ته بالکل یو سمندر معلوم شو. نو زه وایم ما هلته تا ته ګپ هم وکړله مالکه چې د اقبال دغه سمندر زه یو یاله رایله کې زه به پکې ډوب سم چیرې چې دا سمندر دی چې بیا سړی ځینې راخیږي. نو زما خو داسې خیال نشته چې ها دغه یو دغه دی نن سبا دور دی او ورځ پر ورځ به دا نور اسانه کېږي. الحمدلله نن سبا د میډیا دور دی، یوټیوب او دغه دور دی، پر یوټیوب باندې مختلفو چې کوم ماهرین اقبال دي هغو پر دې لیکچرز پر دې باندې دلته شته، نو هلته له هغه چې کوم انسان افادیه کولی شي. لیکن له بده مرغه هغه هم دا دی چې ما هغه وکته ډېرو سره ما هغه زه هم دغه وکړم، ما د دې کتاب وس نه و، زه دا بالکل تسلیموم چې د دې کتاب ما دغه خپله کړی وای، دا زما د وس کار نه و. هلته بیا چې زه ولاړم د هغو بیا دغه د خامي وه هغو چې بیا ما وکتل هغه د اقبال له مکمل فکر سره چې کوم دی هغه اشنایي نه لري، یعنی د اقبال چې کوم فکر دی، د اقبال چې کوم ویژن دی، د اقبال چې کوم عقیده ده له هغو سره هغه خلک چې بیا کوم دی هغه لا تعلقه دي، له قرآن سره لا تعلقه دي او د اقبال هم فکر بیا نه دي، هغه بیا د اقبال د کومه چې کومه بیا شاعري ده کوم دغه دی له هغه سره دغه نه دي، بس دغه انګریزي ټیکسټ دی دغه درته وایي یا زیاده د فلسفې سره تعلق وي، د اقبال هم فکر نه دي. په اقبال سره هلته خوند اخیستی چې د اقبال هم فکر هم سي، قرآن باندې دغه ولري نظر، په سیرت باندې نظر ولري، په تاریخ نظر ولري، په حدیثو باندې نظر ولري، نو بیا چې کوم دی بیا له اقبال زه خوند اخیستی سي. جزاک الله زور صاحب ماشاءالله په زړه پورې دغه تېر کړي. په دا یوه دغه مثال نسو خلاص هغه د جاپاني دغه هم ته مطالعه مو تېر کړي نه، او دلته چې کوم تاریخ وایي او دغه وایي تېرې سوي 2 صدیانې خلک وایي خانقایي صدیانې وې او اوس موجوده کوم صدیانې دي هغه دعوتي صدیانې دي نه، او په دې کې چې موږ وګورو چې تا هغه د بند چراغ کوم دغه پیش کوي نه، آیا موږ اوس په بند چراغ پسې روان یو که یا د مثال یې زموږ لپاره راکړی دی د خلکو چې به تاسو سترګې پټې کړي دي یا خپل دغه چې دی تاسو نه پېژندئ، داسې خو یو دغه دی چې زمانه د اولیاء نه ده خالي نه، یو فکر دی نه چې په هره زمانه کې اولیاء سته اولیاء خدا سته نه، یا زموږ سترګې پټې دي که دوی بند چراغونه په لاس کې دي، دا څه تفصیل راته وکړي. جزاک الله. اصل کې خبر دا مثال چې کوم دی دا اقبال نه دی پیش کړی، دغه مثال چې کوم دی دا خو ما دلته پیش کړ چې هغه اقبال هلته هغه زه فټ راتله
چې زموږ دغه اول دور چې کوم زموږ صوفیا وو هغه واقعي د الله د معرفت په حواله سره ګوره د انسان دوه قسمه دغه وي که نه د خلکو د چا د وجدان خواته ډېر انکلاینیشن وي یعنې وا خواته مایله وي څوک چې کوم دی هغه د عقل و دغه خواته مایله وي د انسان د شعور کې دغه سته نو کوم څوک چې به هغه دغه ته تله چې هغه به زیات دغه کاوه د عباداتو خواته به زیات دغه وو نو هغه زموږ صوفیا چې کوم دغه د معرفت په حواله باندې نو ډېر ښه کار کړی وو هغه د خپل وخت چې کوم اذهانو د هغو مطابق هغه تصوف پیش کړی وو د هغو ضروریات یې پوره کولی سوی اقبال وایي بیا چې کله کله د انساني علومو کې ترقي راتله نو د انسان په ذهن کې هم وسعت راتله د هغه علم چې کوم دی د انسان په ذهن کې وسعت پیدا کوي نو د هغه چې بیا کومې دي نوي بیا دغه ضروریات پیدا سي بیا په هغه دغه باندې چې کوم زموږ اسلافو پیش کړي وو بیا هغه بعد چې کوم اذهان وي هغه د هغو تشفي بیا نه کوي دلته دی دا دغه کوي چې زموږ دغه ما بعد چې د هغو نمایندګان وو هغو د موجوده چې کوم ذهن وو موجوده چې آینسټاین وایي چې کله انسان ما بیان کړ دغه چې کله د رونیا په سپیډ سره دی سفر کوي د هغه دپاره چې کوم ټایم دی هغه زیات سي دغه سړي په مقابله کې چې د هغه رفتار په دغه رفتار دی سفر نه کوي نو چې څومره بیا د ده رفتار زیاته شي د روشني تر رفتار خو هم زیات رفتار کېدلی سي نو بیا چې کوم دی د هغه دپاره وخت نور کم زیاته شي دغه لکه ما ورته چې دلته ناست یعنی د ټایم او د سپیس یو بالکل یو نوم کې دغه دریافت کله هغه پیښه کړله چې کوم تر دې مخکې کلاسیک فزیکس کوم ټایم سپیس زمان او مکان چې کومه مخکې د دوی کوم فکر وو بالکل نه پیښ کی په حدیثو کې د معراج په واقع کې دغه دی چې کله نبی صلی الله علیه وسلم برته له معراج رااله الفاظ دا تر دي چې د دې چې کله دروازه بند کړله نو هغه زنجیر چې کوم شورېده چې برته نبی صلی الله علیه وسلم رااله هغه زنجیر هغه تر شورېده هغه درېدلی نه نو هغه دغه د آینسټاین دغه تیوري اف ریلیټیویټي ثابته شي چې دا وی چې څومره سپیډ زیات هغه څه لپاره ټایم چې کوم دی هغه ټایم ډایلیشن سي یعنی ډایلیټ سي هغه لپاره ټایم زیات سي د دې په مقابله کې لکه څوک چې دلته په کم رفتار یا په دې ځکه باندې دلته ورته ګوري نو هغه خو دا ثابته شي نو چې نبی صلی الله علیه وسلم په دومره په دا چې موږ په بوراق باندې ولاړ نو د اسمانونو سفر چې هغه لایټ چې کوم وایي چې لږه ځای دغه شي لکونو کال باندې چې کوم لایټ الته پیدا سي د لمر ول ستاروز چې کوم راځي په دې کې په لکونو کال لګي چې د مځکې سر لراځي ون لایټ یې چې کوم دی کنه هغه څو زره څو لکه کال دی نو چې نبی صلی الله علیه وسلم تر دغه په سپیډ تللی دی نو دغه لپاره بیا دا تر راشي دغه لپاره څه ټایم ودرېږي نو ځکه نبی صلی الله علیه وسلم لاړې د اسمانونو ساري وکړي دغه کې برته چې رالی هغه دروازه شورېدل دې مطلب دا دی چې هغه لپاره جلا زمان و مکان هغه لپاره ټایم ودرېد په دې باندې ثابته شي